مدینه کې بعضو خلکو دا دعوه کوله په مدینه کې وایي موږ د الله سره ډېر محبت کوو. د چا سره ډېر محبت کوو؟ د الله سره. دا خو موږ هم دا دعوه کوو. داسې ده که نه ده؟ تاسو د الله سره محبت کوئ که نه کوئ؟ موږ ټول د الله سره محبت کوو. الله یو ناشنا امتحان راوستی دی، هغې کې د سړي د محبت پته لګي. بیا مفسرین دا د دې آیت لاندې دا خبرې لیکي، کومه چې ته وایم، کوم آیت چې ته وایم، په مدینه کې خلکو دا دعوه کوله، په مخه به یې وي موږ یاره د الله سره ډېر محبت کوو. او دا دعوه خو زموږ هم دی چې موږ د الله سره ډېر محبت کوو. الله بیا راښکاره کوله دا خبره چې آیا د دوی د دعوه رښتینې ده که دروغجنه؟ دعوه چې وکړي بیا خو بې دلیل ښایي که نه؟ په دعوه باندې سړی څه ښایي؟ دلیل ښایي. و دلیل به څه ښایي ته؟ الله وایي قل إن كنتم تحبون الله. اے پیغمبر ووایه دې خلکو ته که چېرته تاسو په رښتیا د الله سره محبت کوئ نو دلیل به څه ښایي؟ غوږ ورته کښېږدي، زما دې بیان ته متوجه شي. حاجي صاحب توجه دې طرف ته ساتئ. الله وایي که تاسو محبت کوئ رښتینی د الله سره نو غوږ کښېږده، دلیل به څه ښایي؟ فاتبعوني، تابعداري به د دې مدینې والا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. چې څو پورې د پیغمبر په تابعداري نه کړي زه نه منم چې ته د الله سره محبت کوې. دا خبره یاده ساته. ناشنا د محبت دعوه ده. مین یم په الله باندې او د پیغمبر یې نه منم. مین یم په الله باندې او د پیغمبر په نقش قدم نه ځم، بلکې لا چې دا دعوه وکړي وایي مین یم په پیغمبر باندې. حتی په پیغمبر مین یو چې پیغمبر دپاره زموږ هر څه قربان دي. که حدیث کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مونځ داسې کوه د دغې کې نه یم نور په مین یمه. دا مسله زما خوښه نه شوه. دا مسله زموږ مولوي صاحب نه ده بیان کړې، تا چې ووایي دا خو زموږ په کتاب کې نه ده راغلی وروره. دا مسله خو زموږ په ملک کې څوک نه بیانوي. دا خو پښتنو کې دا کار نشته. ها دومره ده چې د پیغمبر سره محبت هغه کوم. د پیغمبر مسلې منلو ته تیار نه یم، خو څه ورسره کوم؟ محبت ورسره کوم. زما رسمونه رواجونه هغه جدا دي، د پیغمبر رسم و رواج جدا دی. زما غم خادي جدا ده، د هغه غم خادي جدا ده. زما لباس جدا دی، د هغه لباس جدا دی. زما اخلاق جدا دي، د هغه اخلاق جدا دي. زما د منځه طریقه جدا ده، د هغه جدا ده. زما عبادت طریقه جدا ده، د هغه جدا ده. او بیا هم د پیغمبر سره محبت کوم. ډېر ناشنا محبت دی ستا ده. ځکه شاعر وایي ته دعوه د حب کې محبت هغه دعوه کې چې بی زه محبت کوم د الله سره او محبت کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. او بیا نافرمانی کې د هغه چا چې دعوه د هغه د محبت کې ذاک محال فی القیاس بدیع. وایي دا کیدی نشي چې یو سړی دې د چا سره محبت کوي او د هغه خبره دې نه مني. لو كنت صادقا فی حبک لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. که ته چې ته رښتینی وې په دې خپله دعوه کې که نه او په دې خپل محبت کې نو تا به منلی وې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره. موږ ټول دا وایو چې موږ د پیغمبر سره محبت کوو. کوم ځای کې د پیغمبر تابعداري او الله وایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. الله وایي یقینا په دې پیغمبر کې ستاسو دپاره څه ده؟ نمونه ده ښایسته. کوم ځای کې د هغه نمونه ستا د ژوند نه خو ماته ښکاره نه شوه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ باندې مبارکه ږیره وه، ښایسته ږیره وه، ستا په مخ وزنۍ نه وه. د هغه لباس ساده و، د هغه لباس لنډ او تنګ نه و، د هغه پنسې د ګیټو نه بر وې، ستا هغه وزنۍ نه وه. ستا په ویښتو کې د انګریزانو د تور طریقې، ستا په ناسته، ستا په خبره کې، ستا په ویښتو کې او په دې ږیره کې دا ډیزاینونه چې کوم وینم، ستا دا لباس چې کوم زه وینم او د انډیا د ډم او د بل ډم او د بل ډم سره مشابهت، زه خو نه وینم چې پیغمبر تا نمونه ګرځولې د ځان لپاره. پیغمبر شکلونه داسې وو لکه زموږ د رضوانانو چې وینم سوا د پیغمبر شکل داسې وو نو. او دعوت دویم کوي موږ د الله پیغمبر منو او موږ یې سره محبت کوو او په ژړا هم شي چې نوم وله رایاد کړي. نو دا څنګه دعوت د محبت لار د هغه په مشرق کې ده او لار ستا په مغرب کې ده. قرآن او حدیث ته یو عالم بیانوي، اواز یې بوغ شو، په صحیح بخاري کې دا دي، په صحیح مسلم کې دا دي، په سنن نسائی کې دا دي، امام ترمذي راوړی دی، امام ابن ماجه راوړی، امام ابو داود راوړی دی. په اخره کې سټ وګورئ صحیح ده، زموږ خلک بې عمل نه کوي. ناشنا تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یو سړی د سند سره حدیث ښیي او ته زموږ په ملک کې به خپل خلک عمل نه کوي.
یو سړی د سند سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حدیث پیش کوي ته زما په مذهب کې نشته ناشنا خبره ده په مذهب کې د حدیث نه دا خبره ده وایي زما په مذهب کې نشته یعنی حدیث نه په مذهب کې نشته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري به مضبوطه کې مضبوطه په دې ټول ژوند کې د کوم وخت نه چې پیدا شوې نو ستا مور پلار به د دې بچی په باره کې بیا هغه طریقه استعمالي کومه طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده او بیا چې ته بالغ شو د مرګ پورې د دې پیغمبر په لار باندې به مضبوط سي ګینې بیا د قیامت په ورځ ارمانونه دي ارمانونه او افسوسونه دي الله د بعضو مجرمانو ارمانونه رانقل کړي دي په جهنم کې زه به ته بیان کوم چې تاسو ته پته ولګي چې د پیغمبر تابعداري څومره لازم ده الله وایي ويوم يعض الظالم على يديه د قیامت په ورځ به د ظالم او مجرم جهنمي د دواړه لاسونه په خپله خوله کې ومنډي او چکونه به پرې لګوي تکلیف به ډېري نو چکونه به لګوي دواړه لاسونه به په خوله کې ورمنډلي او یو ارمان به کوي ارمان به څه کوي دې ته غوږ کېدی يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ارمان چې وي د پیغمبر هغه لاره مې مضبوطه رانیولې وې ګوره دی ولې چې ارمان د مولوي صاحب لار مې رانیولې وې ارمان د پلاني کتاب لار مې رانیولې وې ارمان د پښتنو لار مې رانیولې وې ارمان د پلار نیکه لار مې رانیولې وې نه ارمان چې د چا لار مې رانیولې وې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار مې رانیولې الله په بل ځای کې د جهنمیانو ارمان ذکر کړی دی او د هغوی افسوس الله وایي یوم تقلب وجوههم فی النار کله چې به د جهنمیانو دا مخونه په دې اور کې وسوځي که نو دوی به چغې وایي او په دې چغو کې به څه وایي یقولون یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ارمان چې موږ د الله منلی وی او د الله د پیغمبر منلی وی خانو تاسو د چا منلی ده وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا یا الله موږ خو د پلار نیکه په لار روانو موږ خو د پیرانو د مولیانو په لار روانو د هغې د لاسه موږ د قرآن او د حدیث نه واورېدو من یطع الرسول فقد اطاع الله د دې پیغمبر خبره منل په حقیقت کې د چا خبره منل دي د الله خبره منل دي که هدایت غواړئ تاسو ټول هدایت غواړئ که نه غواړئ هدایت الله وایي وان تطیعوه تهتدو که د دې پیغمبر ومنله الله به درته نیغه لار نصیب کوي موږ ټول دا غواړو چې الله موږ له کامیابي راکړي په دنیا کې او په آخرت کې غواړو که نه غواړو زه درته طریقه ښیم د کامیابۍ الله وایي ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما چا چې ومنله د الله او د الله د پیغمبر نو یقینا ده وګټله او څه ناشنا ګټه درته میلاو شوه الله یې دغه ګټه موږ ته نصیب کړي جنت ته د هغه وخته پورې نشي تللی چې څو پورې د دې پیغمبر لارې دې نه رانیولي حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې دی کل امتي يدخلون الجنه الا من ابا زما ټول امت په جنت ته ځي مګر هغه سړی چې انکار وکړي جنت ته د تلو نه به نه ځي صحابه کرام یا رسول الله داسې څوک شته چې جنت ته د تلو نه انکار وکړي چې موږ نه ځو من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى چا چې زما ومنله جنت ته به ځي او چا چې زما ونه منله دی به جهنم ته ځي جنت ته د تلو لار یوه ده یوه لار ده بس جنت ته د تلو هغه د دغه پیغمبر لار ده بله یوه لار هم ګوره جنت ته نه رسي بله یوه لار هم الله ته نه رسي صرف یوه لار الله ته ځي صرف یوه لار جنت ته ځي صرف یوه لار د الله د رضا حاصلولو دپاره ده هغه ده د پیغمبر محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم لار وی ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا امام حاکم رحم الله دا حدیث راوړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په تاسو کې مې دوه خبرې پرېښودې دي که دا مضبوطې راونیوې چېرته به نه ګمراه کېږئ کتاب الله و سنتي د الله کتاب او زما طریقه قرآن او حدیث بس قرآن او حدیث چې دې مضبوط راونیوو که نه نو دنیا دې هم ښایسته شوه آخرت دې هم ښایسته شو نه سبا خلکو کې دا مشکل دی لکه څنګه چې موږ د توحید خبره وکړه چې توحید بیانې خلک د باندې ټاپه د وابي راچي او که حدیث بیانې
او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه بیانې یو ټاپه د باندې د بې مذهبه او د بې ادبه لګوي وي د جي د دوی مذهب نشته جي د دوی کې ادب نشته او جي دوی دا وي او دوی دا وي لکه د پیغمبر دا حدیث بیانول دومره لوی جرم دی د پیغمبر دا طریقه بیانول بې ادبي ده د پیغمبر دا طریقه بیانول ولې دا مذهب نه دی د پیغمبر دا حدیثونه دا ولې مذهب نه دی نو ټولو ته زما نصیحت دی دلته چې څومره ملګري ناست دي او څومره چې زما دا بیان ګوري او دا پروګرام ګوري چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه څه کوي مضبوطه راونیسي رانیسي به مضبوطه که نه تاسو ته اواز رو راځي